زما په فکر باندې خدای بخلی حیات محمد خان شیرپاؤ د هغه ځلنده ستوري نامه ده چا چې په دې منطقه کې په پختونخوا کې د سوشلیست فکر غځونې چې وي هغه خورې کړې او هغه په عام ولس کې خصوصا په غریبانو کې دا شعور را پیدار کو چې هغوی خپل حق لري په دې ټولنه کې هغوی هم حق لري هغه کولی شي چې د خپل حق تپوس وکړي. نن چې موږ د خدای بخلي حیات محمد خان شیرپاؤ کلی عزتمنځو نو دا فکر کول پکار دی چې دا هغه ځلنده ستوری و چې په دې خاوره کې په دې منطقه کې په پښتنو کې دا شعور را بیدار کو چې هغوی خپل حق لري هغه کولی شي کم غریبانان چې دي هغه خپل حق دپاره خبره وکړي او ټولنې ته دا خبره ښکاره کړي چې هغه هم د ژوند کولو حق لري. د دې چونکې تعلق په خپله یو داسې کورنۍ سره و د اشنغر چې هغه سیاسي کورنۍ هم وه سماجي خدمتونه هم کول نو په هغه اساس باندې په دې په مزاج کې عاجزي وه او دغه عاجزي چې ده زه دا خیال کوم د سیاست لپاره ډېره ضروري هغه په خصوصا په زلمي کول کې دومره زیات مقبول شو. یو خوا په خپله باندې هم زلمی و او په زلمي کول کې دومره مقبول شو چې کله په پاکستان کې وړومبی پارلیمان جوړ شو نو په هغې کې هغه نه صرف دا چې د خدای بخلي بټو صاحب په مرکزي کابینه کې وزیر پاتې شو بلکې د هغې نه پس بیا په دې صوبه کې ګورنر هم پاتې شو او سینیر منسټر هم پاتې شو. خو دا د خلکو په سترګو کې نه غړېدو ځکه چې ده ته به خلکو د سرحد زمری وي شیر سرحد نو ځینې قوتونه داسې وو چې هغوی خو نه غوښتل چې په دې منطقه کې د بل څوک هم داسې چې هغه د پښتنو مشرانو په حیث باندې وپېژندلی شي نو دغه ضد او دغه حسد دغه کینه چې وه هغه په 8 فروری کال 1915 کې په داسې طریقه څرګنده شوه چې ټوله صوبه ولړزېده د هر پښتون زړه ودرېدو. دا وړاندې موقع وه چې په یو پښتون باندې دومره زه به دا وایم چې د هغه د مرګ دا واقع چې دا هغه د ټولو پښتنو لپاره لوی عالمیه وه خو د هغه فکر ژوندی دی. نن که فرقه قومي وطن پارټي هغه په دغه بنیاد باندې د هغه د فکر د خورولو دپاره کار کوي نو دا ده چې په کار خو دا ده چې په دې ورځ باندې موږ دا لوظ وکړو چې هغه لوی شخصیت چې دی هغه چې قرباني ورکړې د قام دپاره د زلمو دپاره د سټوډنټانو دپاره ځکه چې په یونیورسټۍ کې کوم ځای چې خلک سبق وایي په هغه ځای باندې په هغه باندې دغه دماغه شوې وه نو په کار ده چې دغه د فکر خورولو دپاره زموږ زلمۍ کل راپاڅي او د دې پارټۍ سره لاس ورکړي ځکه چې موږ به فکر خورو موږ به خلکو ته د علم او پوهې رڼا خورو او دا رڼا چې دا د حیات محمد خان شیرپاؤ چې کومه رڼا شور شوې ده نن که آفتاب خان لګیا دی که سکندر خان لګیا دی د دې غرض هم دا دی چې د هغه فکر خورول شي ځکه د پارټۍ بنیاد هم د هغه د وینو هغه رنګ چې دی په دې کې د وینو هغه رنګ شامل دی په دغه پارټۍ کې نو زه به دا وایم چې په دې موقع باندې ځکه چې داسې ورځې راځي نو پکار چې قام یو لوظ وکړي یو دا په خپلو کې فیصله وکړي چې موږ به د اصلي پښتون قومي سیاست لپاره د دې پارټۍ ملګرتیا کوو ځکه چې د اصلي لارښود دي او دوی د پښتو اصل خبره کوي په دې کې هغه خبره نشته چې خپل ځان دپاره کار وکړي بلکې دوی د قام دپاره کار کوي. پارټي چې ده هغه هم د قام دپاره ده نامه هم د قام ده او مشران هم په قام مین دي په هغې کې هم هغه عاجزي ده. موږ په اشنغر کې ولیدل چې کله یو بله حادثه وشوه ډېره خونړۍ واقع وشوه نو په هغې کې آفتاب خان چې دی هغه ثابته کړه خپل لرور هغه عزم یې ثابت ځکه کو چې په خلکو باندې وینې بهېدې او شیرپاو خلکو ورته وایي چې ته ځه د دې نه لاړ شه هغه نه تلو معمولي یو شپې دلته تېره کړه بیا واپس ورغی و د هر چا کور ته ورغی. داسې خلک ډېر کم نو داسې خلک چې خپل نه کړو زما خیال ده به زموږ بدمرغي که موږ غواړو چې زموږ د ټولنه دي زموږ د پښتانه دي په خپله خپودري موږ به د داسې فکر ملګرتیا کوو ځکه دا فکر زموږ د قام فکر دی زموږ د ټولو فکر دی.